زه په خپل لیډر باندې دا قرآن قسم نشم کولی چې دا ایماندار دی دا دی زما تعلق د MP سره دی زه په ده باندې دا قرآن قسم نشم کولی په خپل لیډر چې دا ایماندار دی دی د ملک سره مخلص دی دی د ملک په مفادو کې دی زه په MP ورخرڅ نه یم زه ټیک دی دا د مفادو سیاست دی په سیاست کې نه دوزخ شته او نه جنت شته دا د مفادو شی دی خو زه په عمران خان دا قرآن او قسم کولی شم چې دی د ملک په مفادو کې دی د 24 کروڑ عوام په مفادو کې دی خبره نه د سایپر ده او نه د خوشخانې ده خبره نور ده هغه هم دومره کولا څوک نشي ویلی چې وجه څه ده هغه د افغانستان سره ریلیټډ ده مخکې د ټیم سره به مخکې ته خبرې ټولې راوځي ویډیو موږ ته له خوږو پښتنو تاسو به دا ویډیو مکمل کتلی ځکه تاسو پته لګېدلی چې دا کس څه وایي وایي زه د ایمل ولي سپورټ کوم خو زما پې دا یقین نشته چې دا مسلمان دی او عمران خان باندې قسم خوړی شم چې دا مسلمان دی نو ډېر د افسوس مقام دی که د نن دیو د یوې خبرې نه خبر دی بیا هم د دې کس سپورټ کوي چې په دیو پې یقین هم نشته نو بیا دیو هم یو جاهلتوب کوي ځکه چې د عمران خان صحیح کس دی نو ځکه وایي زه پې قسم خوړی شم چې دا صحیح مسلمان دی نو لیکن دیو بیا هم د دې کس سپورټ کوي چې هغه څه کوي دیو پې یقین هم نشته نو ډېر د افسوس مقام دی پښتنو موږ خو په دې وجه خراب یو موږ خپل ضد نیول یو موږ په هر څه کې ضد کوو ضد نه چلیږي په هر څیز کې پکار ده چې موږ خپل له ذهن نه کار واخلو خپل سوچ وکړو چې کم کس ښایي ځکه چې موږ به د قبر له هم ورځو زموږ نه به الله پاک تپوس کوي چې ما تاسو له عقل درکړی و تاسو پکار وه چې یو داسې کس سلیکټ کړی وی چې هغه تاسو دپاره ښه و تاسو خل د هغه مسلمان او بیا هم د دې غلطو خلکو سپورټ هم کوو نو ملګرو زموږ د مقصد دا دی چې تاسو هم د دې خلکو سپورټ کوئ چې کومه زموږ دپاره ښه پښتنو دا خلک دي چې زموږ نه څوک یې وټونه واخلي او بیا زموږ پروا نه وي بټ لیکن یو عمران خان چې ونه زموږ څوک په پاکستان کې لیکن زموږ په خیبر پښتونخوا کې دماکې نه وي او لیکن دا نور چې ټول کم راغلي دي نو د پښتونخوا یې څه ده خرابه کړله د پښتون یې نه دی پرېښی نو زموږ ټولو ته خواست دی چې داسې کار کوئ چې په کومه هم په ذهن کې ستاسو ښه کس راځي نو پکار ده چې هغه له ووټ ورکوئ او د هغه سپورټ وکړئ تاسو ته یو کس ښه ښکاري او بیا هم د داسې کس سپورټ کوئ نو ډېر د افسوس مقام دی چې پښتنو موږ ولې نه پوهېږو موږ ښه پوهېږو خو موږ بیا خپل ضد نیول یو او خپل ضد ټول عمر کوو نو ضد نه وي پکار نو داسې پکار دی چې موږ یو داسې کس سپورټ وکړو داسې مخکې کړو چې موږ پښتنو کې دماکې نه کوي زموږ پښتنو له هم عزت ورکوي که تاسو سوچ وکړئ نو موږ پښتنو هېڅ عزت نشته نو پکار ده چې موږ داسې کس له ووټ ورکړو چې زموږ عزت کوي نو موږ به هم عزت کوو نو که تاسو سوچ وکړئ نو په مخه دا په خیبر پښتونخوا کې دماکې او دا په مخه خلک شهید کېږي ډېر د افسوس مقام دی پښتنو نو داسې کس سلیکټ کوئ چې هغه زموږ د پښتنو چې چېرته اوسئ ژوندي اوسئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې د نورو پښتنو ته هم ورسي ځکه چې موږ له پکار ده چې یو داسې ښه کس سپورټ وکړو چې بله ورځ له هم موږ الله رب العزت ته هم جواب ورکولی شو نو د ویډیو د کتلو ډېره مننه او ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ که زموږ پیج ته نوي راغلي نو ضرور یې څه کوئ فالو کړئ